بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو تاسو ته څنګه معلومه ده په 18 مئی باندې د پاړی پورې تاڼې په حدود حسین چوک کې مزمل نومي سړی قتل شوی. د دې کیس چې کوم مودی و هغه عمر د مزمل چې کوم دی دا او دواړه په خپلو کې اوښي لکه د عمر خور په مزمل باندې واده وه. په دې ټایم کې د مودی و بیا د پولیس وینا دا ده چې کله دی تفتیش وکړو نو دوی ته پته ولګېده چې کوم دا مودی دی عمر عمده ملزم دی د خپل اوښي په قتل کې عمده ملوث دی. د ده نه به تپوس کوو چې دوی دا ټول د کوم ځای نه را روان شو قتل څنګه وشو او هغې نه وروسته څه وشو. جی عمر مزمل ستا څه و دا پوره خبره وکړو چېرته را روان وئ؟ وښیم جي او را روان وو په دې لاره باندې بیا موټر وی باندې راوو هم کې پټرول واچو دلته مزمل تا په څه باندې را روان کو چې چېرته ځو؟ ما ورته ویل چې اشناغرۍ بیا موبایل پسې او په دې لاره کې بس داسې حدیث نو ته رالې بیا تا د خپل اوښې په ولیدو په وینو کې نو هغه ټایم کې د پسې زړه خفه راخفه شو څه وشو ووایه که نه؟ ډېر زیات مې ورته وژړل او خفه هم کړم. نو بیا احساس وشو چې غلطي وکړه که نه اوسه پورې د احساس نه دی شوی؟ ډېر زیات اوس هم راته احساس. مزمل د څو بچو پلار و؟ جي د 3 بچو. بیا مزمل ستا په وجه باندې قتل شو د هغه کور هم روان شو. ته چې جیل ته لاړ شې ستا کور هم روان شو. د دې درې واړو کورونو ورانېدو د شاته څه وجه ده؟ وجه دا دی چې زمونږ یو خور تللی وه بس هغې ظلم وکړو بچي پرېوست او د هغې او کوبوی شو نو په دې کې دا ټول مونږ دغه شو. زما پلار هم مړ شو زما ورور زم څلور ډزه لګېدلې هم دي. پلار او ورور دې پسې مړه شوي؟ هغه جي بس هم په دې خور په واقعه کې مې چې دې کې څو کسان مړه شو اوسه پورې؟ په دې اوسه پورې 14 کسان مړه شو. څونه؟ 14. په دې دښمنۍ د شروع شوې د هغې کې 14 کسان مړه شو. څنګه ته ووایه څوک څوک مړه دي؟ جي دې کې زما یو مې پلار مړ دی یو مې ورور مړ دی زم پکې څلور ډزه لګېدلې او د هغه هلک وروڼه مړه دي. چا سره چې څو کوم هلک؟ دا چې چا سره زما دا خور ته خور مې هم پکې مړه شوی دي او بس نور پکې د دې 14 کسان چې ته وایې چې مړه شو دې کې د چا غلطي وه ټوله؟ دې کې چې زما ټوله د خور غلطي وه چې هغه وتښتېده او د هغه په وجه باندې د هغه کور ران شو. ما ویل چې زما کور ران شو ما نه به یو هم پکې داسې پاتې نه چې زما په کور کې اچا لاس یو دغه شي. ستا چې څه ټایم دا وه قتل وشو بیا څو ورځې پس پولیس ونیوې؟ چې زه هم په هغه ټایم ته چې کله دا قتل وشو که لړه کې دی بیا څه ټایم پیماني دي څونه ساعت پس راله پړه کې چې دا ما غلط کار کړی دی؟ هم په هغه ټایم باندې چې ما خپلې خور ته خپل پرزو پريونو ته ما وکتل جي لکه هغه هم داسې وه چې ما ویل چې لکه دې ته څوک څه ونه وایي پوه شوې جي لکه ده ته ما ویلې مو چې لکه دې ته به څه نه وی ته پوه شوې ما ته ویل چې دې ته څه نه ویم خو ته دا کار وکړو چې زه به زما به دغه بدنم پوره شي وخوا به زه هغه نه هغه دعوه وکړم. دا دعوه دی دی خو تا مړ کړو په دغه وجه چې یاره دی وه په الیاس یې دعوه ولې کړې وه؟ جي بس دا هغې ویلې چې دعوه پرې به هغه وجه وجه راته جي دا ویلې وه چې به زما هغه سره پیسې زه به خپلې پیسې والم. څومره پیسې؟ جي د هغې نه راته څه نه ویلې. دا تا سره چې کوم بله لږ ګرفتار دی دا څوک دی د څه نوم دی؟ د شازیب نوم دی. د ده په دې کې څه کردار و؟ د شازیب پکې دا کردار و جي چې بس هغه ویل چې لکه ته شازیب ته ووایه نو شازیب ما وویله شازیب راغو ما سره هم دا غزي ته شازیب ته هلته وویله چې زما دا بچي دی او دا مې حساب کتاب دی پوه شوې دا کار به داسې کوو او دې کې را سره ته ملګری نو شازیب یې وویل چې شازیب څه لالچ په دې ټول کې؟ شازیب دا هېڅ لالچ هم نو جي د شازیب صرف دونه لالچ و چې دی بار تلو هغې دپاره د پیسې په کار د څونه پیسو لالچ و دې سره او څنګه ورسره رضا شوې؟ تا ته پته وه چې یو سړی مړ کېږي ولې رضا شوې؟ او جي پته وه راته وه دې ما ته دا ووایي چې تاسې هم بار روان یې عمر راته ووایي څوک و تا له موږ پیسې څومره پیسې بار لاړ شي چې ستا څونه لکه لږي بار دپاره که نه هغومره پیسې به موږ تا له درکړو ته به پرې لاړ شې زما پکې صرف دغه لالچ. ته اوس څه کار کوې او بهر کوم ملک ته تلې څه دپاره تلې؟ زه دوبۍ ته تلم لیبر ویزه باندې. او اوس څه کار کوې؟ اوس رشکه چلوم. ښځه او بچي دې شته؟ او جي څونه؟ 2 بچي مې دي لوریانې مې. نو ته د خپل مستقبل ښه کېدو دپاره بهر تلې که نه؟ او جي او دې خوا دې سوچ نه و کړی دې خوا سړی مړ کېږي دې ما یې سوچ کړی وایه پیمانه غلطي هم کړې وه. څو ورځې پس پولیس ونیوې؟ بس یو ورځ پس پولیس ونیوم. ته چې کله دا واقعه وشوه دا ډزې وشوې ته بیا چېرته لاړې؟ زه هم کور ته رالم سر او چې کور کې وم بس 2 ورځې مې رشکه وویسته ومې چلولم
په درېیمه ورځ باندې بیا د شپې چې کوم دی بس چاپه ووالی شو زه یې ونیولم. څو پیسې درته ملو شوې تر دې ټایم پورې؟ دې ټایم پورې ما ته روپۍ هم نه وه میلاو شوې، ما ته بس صرف دونه وه چې 1000 روپۍ را کړې وې، هغې کې ما د 500 CNG واچوله او 500 ما ځان سره ایښې. نو مطلب تا سړی مړ کو څونه پیسو باندې څونه پیسې تا ته ملو شوې؟ 1000 روپۍ. لکه په 1000 روپۍ باندې تا سړی مړ کو، بیا په دې باندې چېرته وروسته سوچ کړی اوس توماني دي بیا پیسې او جی پیمان او چا سره دا خبره کړې وه بیا ښځې سره یا مور پلار چا نه سره؟ جي کور کې چاته والله چې ملو شوي هم دا وایي چې غول خوړلي وي چېرته کې په ژوند کې هم د چاچرګ هم نه آزاد کړي دي، خو بس هر څه د مجبورۍ را زه دې ټیم کې SHO تاڼه پهاړي پور عاقب خان سره موجود یم. د دې نه به پوښتنه کوو چې په 18 مئی باندې کوم مزمل قتل شوی او په دې کیس کې د مزمل د کور والا رور عمر چې کوم دی هغه پکې مودی و، دې ته څنګه اندازه وشوه چې عمده مودی ملزم دی او دې بیا دا ملزم څنګه ونیو؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. په 18 تاریخ باندې مونږ ته یو رپورټ وشو چې حسین چوک په لاره کې یو کس باندې فایرنګ وشو او هغه جا بحق شو. په موقع باندې عمر الک التنا پولیس مشکوک حالت کې نیولې مو، بیا مونږ ته عمر چې مونږ ته کم بیان وکړو کنه، نو عمر ویل چې دا زما اوخه دی او مونږ په یو بایک باندې روانو، مونږ باندې الیاس فایرنګ وکړو. الیاس نوم یې واغستو چې هغه په مونږ باندې فایرنګ وکړو. هغه فایرنګ باندې مزمل چې کوم دی هغه په موقع باندې جا بحق شو او زه تښتېدم ځکه چې زه یې مړ کولم. خو بیا چې کله مونږ دنه تپوس پوښتنه وکړه چې ته کوم ځای نه را روان وې چېرته تلې، نو دی راتلو د اکبرپورې نه د مزمل د کور نه راتلو اشنغرۍ ته هلته دی وایي چې ما موبایل سمولو له ورکړه وایي پسې راتلم. نو هغه بیا مشکوک په دې شو چې د اکبرپورې نه یو کس اشنغرۍ ته ځي، خو سیده روټ دی که نه، هغې ته رنګ روډ ته را کوزېدو څه ضرورت دی او بیا په دننه په حسین چوک تلو باندې څه ضرورت دی. بیا هغې نه پس فردر چې مونږ کم CCTV فوټیجز وکتل، نو هغې کې چې دی کم دی په رنګ روډ باندې سیده تللی دی، لږ فاصله کې دی بیا واپس را تاو شوی دی، بیا په هغه بل حسین چوک طرف ته تاو شوی دی. چونکې دا اول نه کسان هلته کینولي نو دی ځکه واپس را تاو شو، هغه لارې باندې لاړو. نو بیا چې دنه مونږ انویسټیګیشن وکړو، نو هغې کې بیا مونږ ته دا انکشافات وکړل چې دی کې زما بل ملګری دی شاهزیب، هغه رکشې ډرایور دی. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं SP फ़कीराबाद हूँ। 18/5/2024 को हमें एक इत्तला मिली कि मुज़म्मिल नामी शख्स को हुसैन चौक जो रिंग रोड चमन के करीब है वहाँ पे बाइक के ऊपर 2 नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। तो मौके से जो हमें शवाहिद मिले और मौके का जो रूट था वहाँ पे उमैर अली नामी शख्स एक बंदा मौके पे गिरफ्तार हुआ। वो बंदा जो था वो साला था अपने बहनोई का जिसका नाम मुज़म्मिल है, वो मुदई था। उसकी मुदय्यत में हमने पर्चा जो था वो दर्ज किया, लेकिन जब बारीक बीनी से तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये लोगों ने रूट अपना चेंज किया। ये अकबरपुरा से हशनगरी जा रहे थे, तो ये रूट GT रोड के थ्रू बनता है, लेकिन इन्होंने अपना रूट चेंज करके ये रिंग रोड के ऊपर आए, और जो कि CCTV कैमरा से भी हमने इस चीज़ को कंफर्म किया। और दूसरी बात ये है कि जो उमैर शख्स है, उमैर नामी जो शख्स है, ये मौके से अबाबील ने गिरफ़्तार किया जो कि ये फ़रार हो रहा था। तो ये चीज़ एक कॉमन सेंस को भी अपील नहीं करती कि अगर किसी का बहनोई ज़ख्मी है या मर रहा है तो वो मौके से उसको बचाने के या हेल्प कॉल करने के बजाय वहाँ से फ़रार हो रहा हो। इस केस के अंदर क्योंकि मुदई जो था वो मुलजिम है, तो जो मुज़म्मिल की वाइफ है, मकतूल की बीवी, वो इस केस के अंदर जो है वो अब कंप्लेनेंट है।